بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي قل تو ورته وایا اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم یا عبادی الذین ورته وایا اے زما هغه بندګانو اسرفو چې زیاتې مو کړې دي علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې لا تقنطوا من امید کېږئ من رحمت الله رحمت د الله رب العزت. ان الله یقینا الله رب العزت یغفر الذنوب جميعا هغه به درله وبخي ستاسو ټول ګناهونه انه یقینا دغه الله تعالی هو الغفور دغه الله تعالی چې دی بخنه کوونکی دی او رحم کوونکی. خبردار چې ګوره الله رب العزت په خپله فرمایي یا عبادی الذین ای زما هغه بندګانو اسرفو چې زیاتې مو کړې دي علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې چې په خپل ځان باندې مو زیاتې کړې دي نو لا تقنطوا من رحمت الله تاسو مه نا امیده کېږئ د رحمت د الله رب العزت. رحمت د الله ډیر زیات پراخه دی وسیع دی. یو حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نرا نقل کوي او هغه وی چې الله رب العزت فرمایي کچره د ازمکا ټوله چې دنو دا د ګناهونو ډکه شي او دا بنده مال را راشي زه ورته بخنه وکم زه څه پروا نه کوم. بیا وایي که چېرته د ازمکه اسمانونه د هغې کنارې د ګناهونو دې ډک کي او مال راشي او د چې دې شرک نه یې کړی زه به ورته بخښنه وکړم زه څه پروا نه کوم. رحمت د الله رب العزت دا ډېر پراخه دی. الله رب العزت فرمایي ای زما هغه بندګانو چې تاسو په ځان زیاتې کړي یعنی ګناهونه مو کړي دي. نو انسان دی په یو حدیث کې راځي امام غزالی رحمه الله را نقل کړي دي د حدیث مفهوم داسې دی وی که چرته الله رب العزت دا گناه نه پیدا کوله نو خپل بنده به یې نو پیدا کړی. که ګناه نه پیدا کوله نو خپل بنده به یې نو پیدا کړی. نو ولې الله ته ګناه خوښه ده؟ نه، الله ته نافرمانی نه ده خوښه. خو که دا نافرمانی د انسان نه وشي د دې نه پس چې دی دا کومه اوښکه تویي دا الله ته ډېره خوښه ده. الله یې توفیق راکړي. نو دا الله ته ډېره زیاته خوښه. لا تقنطوا من رحمت الله. بیا تاسو د بل آیات ته که خیال وکړئ دی کې الله رب العزت ورپسې دوه شرایط ذکر کوي. الله وایي وانیبوا الی ربکم توبه وباسئ خپل رب ته انابت الی الله اختیار کړئ متوجه شئ رجوع کې الله رب العزت ته. الله رب العزت ته لومبنی کار د توبې دا دی چې رجوع وکړه الله ته. بل دا ده واسلموا له او فرمانبردار شه دغه الله رب العزت ته. نو متوجه شه او رجوع که الله ته توبه وباسه خو ورسره عزم پوره اراده وکړه چې د دې نه پس به دا ګناه نه کوم. واسلموا فرمانبردار اوسه فرمانبردار شه. اوس د دې نه پس دا ورسره دا به ته اوس مضبوطه خبره به کې داسې خو نه چې په خوله توبې وباسه او چې موقع پېښه شي د بل تنبیه وباسه.
نه داسې به اوس کې چې الله وی وانیبو الی ربکم خپل رب طرف ته توبه وباسئ متوجه شئ بل ورسره څه وکړئ واسلموا له من قبل او د فرمانبردار شي مخکې د هغې نه ان یأتیکم العذاب چې عذاب در باندې راشي ځکه ګناه سره عذاب تړلی دی دا خو د الله رحم دی چې الله در باندې عذاب نه راولي الله هم دې وساتي ثم لا تنصرون نو که چاته دغه عذاب راغی بیا به ستاسو امداد الله وی نشي کولی ګوره بیا به امداد نشي کولی نو د هغې نه مخکې توبه وباسه صحیح نو کوشش دا پکار دی چې انسان نه هر قسمه ګناهونه وشي چې دی په ګناه باندې پیمانه شي په دې خفه شي د الله د نافرمانۍ نه ویریږي او چې د الله د نافرمانۍ نه ویریږي نو بیا الله ته متوجه شي نو ګناهونه زمونږ ټولو نه کېږي دا نه چې نه کېږي معصوم عن الخطا د ګناهونو نه پاک ذات چې دی دا صرف پیغمبران دي دا زمونږ عقیده ده چې د هغې نه ګناه نه کېږي صحابه چې دی هغه معمون دي محفوظ دي که څه خطا دې شوي الله ورته معاف کړی ده الله سرټیفیکیټ ورکړی دی الله وایي چې زه ترې راځی اوس ما ورته وایو زمونږ نه به مردي صحابه هم خطا شوي ده خو الله والله خطا معاف کړی ده معمون دی او محفوظ عام بنده نه به گناه کیږي गिरते हैं شهسوار میدان جنگ میں کله بستانه گناه کی کله بس خو په دې گناه باندې سینوال دغه گناه خلکو تخکاره کول چې بیګا می دا کارنامه کړی دا پرون می دا کارنامه کړی دا دا الله ته ډیر ناخوښه کار دی او دا د قیامت د نښو نه یوه نښه ده چې سړی به ګناه وکړي بیا په هغې فخر کوي اوس تاسو وینئ که نه خلک وایي پلانکي نه مې دونه پیسې ګیرې کړې دا چلې را سر کړو ما هم ترې دونه پیسې ګیرې کړې نو ته د پیسو هغه سره حساب کتاب وکړه چې ستا دا ظلم زیات دی که د هغه هغه زیات دی ګناه دې کړه په ګناه فخر کوي پلانکي را سر دا چل کړو ما ترې ځمکه ګیره کړه دا پلانکي ځای کې مې دونه پیسې ووالې دومره مې دا وکړه آرام نو په هغې باندې فخر کول دا چې دا هم د قیامت د نښونه الله هم دې بچي نو خبره دار الله فرمایي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عبادی الذین ای زما هغه بندګانو نو ګوره یو انسان سره په دنیا کې ته ښه سلوک وکړي انسان سره په دنیا کې ته ښه سلوک وکړي مثال په طور نن سبا ته ورکړي چاله کور ورکړي بیا ولې چې لکه ستا د اوبو ذمهواري په ما ده د کور نه ورته پیپ راولې کور په هم لګي هغه ته ټینکۍ ډکې د بجلی هم ولله ته سسټم وکړي مثال په طور سولر سسټم ولله وکړي بل څه وکړي او بیا هغه ته ته وایې چې زما د پلانکي کار وکړه هغه ونه کړو حالانکې مادیاتو کې ژوند دی د مادي څیزونه دي په دې باندې سا موقوف نه ده که چېرته هغه د بجلي نه وي هغه مړ کېږي نه که هغه ته ظاهرا ستا د کور اوبه نه وي د بل ځای نه به ځان له غم وکړي په دغه مړ کېږي نه د بل ځای نه به غم وکړي خو دغه تا ولا ظاهرا سهولیات کتلی دي کور دې ورکړی دی که هغه ستا خبره ونه منله نو ته بیا د هغه ملګرتیا ته نه ګورې د هغه اخلاص ته نه ګورې د هغه بل څه ته نه ګورې ته ورته الله د کوره وځه زه در سره دومره ښه کوم او ته زما خلاف چلېږي ته ورته بیا داسې نه وایې چې زما ملګري یا داسې کار دی را سره کړو زما ملګري نه ته ورته هلکه ته خو ګورې د لستوڼي مار وې ښه ما خو دا سره ډېر ښه کو خو دا سړي زوی نه د خو ځای در کې نشته ښه الله سوی نافرمانی دیم کړی دا غلط دیم کړی دی بے سړیتوبي دیم کړی دا او بیا الله وی یا عبادی الذین ای زما بنده ګوره څونه د رحمت معامله ده څومره د مینې محبت تا ته څوک په نن سبا چې درته ایمینه ایم پی یا وزیر اعلی ووایي چې ته خو زما ډېر خاص نوکر یې بل سر دی درته ته زما ډېر خاص نوکر یې ځکه نور خو هغه ته اثر راپاسې نه ښیږي ته ګوره پنځه ورځې بیا ستا خوله نه راټولېږي ته ما ته ډېر خاص بنده ویلی دی او دا درته الله رب العزت اعلان کوي چې یا عبادي الذین ای زما هغه بندګان سره د دې چې تا ګناه کړی یا عبادی الذین ای زما هغه بندګانو اسرفو چې ظلم وکړی دی زیاتې مو کړی دی علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې
لا تقنطوا من رحمت الله، منا امید کیږي د رحمت د الله رب العزت نا. ساکین مسکرا کر گلے سے لگا لیے او آدمی جو اپنے خطاؤں سے ڈر گئے. الگا کم الله رب العزت چې پتا د ایمان پشان خوب دولت کوي، کم الله رب العزت چې تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق در کوي، کم الله رب العزت چې تعالی بے بها نعمتونه در کوي، هغه الله رب العزت چې کلا تا خپل گناهونو باندې ندامت ښکارا کاغذان سره نږدې کړی وي ته زما بندای راشي. باز ہر آنچ ہستی باز گر کافرو اگر بت پرستی باز صد بار اگر تو بشکستی باز اے اللہ رب العزت طرف تراشا بار بار راشا بیا در نخطاو شو بیا راشا خو اللہ تعالی سوچت کا، اللہ تعالی سوچت کا. اللہ نو غواړه دا د دنیا سے د چینه سٹاک نه چې ختم بشي، دا د الله درد دا نه ختميږي. الله تعالی سوچت کا، الله توفیق راکړي. لا تقنطوا، ایمن امید کیږي من رحمت الله، د رحمت د الله رب العزت نا. ان الله یقینا الله رب العزت یغفر الذنوب، بخنه کوي چاته بخنه بو. ان الله یقینا الله رب العزت یغفر وبخي چالرا ما بکی الذنوب دغه گناهونه د دی ما بکی تاسو هغه گناهونه جميعا ټول ما بکړي الله رب العزت گناهونه د دوی جميعا ټول. انه یقینا دغه الله تعالی هو الغفور الرحیم، دغه الله تعالی بهنه کون کی او رحم کون کی دی. دغه الله رب العزت بهنه کون کی دی او رحم کون کی دی. سبق تا ګوره بل خوا م ګوره موږ په ځان له ټوله زړه ستړی کوو، ګپ نه دی دې ځای کې ناسته. دا د هغه چا نه تپوس وکړه چې ځان له پیړه ستړي کي دلته کې کښېنې، دا دلته کې ناست هم څه اسان کار نه، لومبې به ځان له ډه ستړی کړي. تاسو خو د خپلې خوښې مرضي، که وختي رالی که لیټ رالی، که یو ورځ رالی که یو ورځ رانلی، که سبق ته یاد که که یاد نه که نه. الله رب العزت دی موږ له توفیق راکړي چې د قرآن قدر وکړو. خبره داسې ده چې په دې ځان لړ ستړي کې دا هغه کس نه تاسو وکړه چې ځان له ټوله ورځ لړ ستړي کې او دلته کېني او ته پکې چتونه بیا شمارې، ته پکې بیا یو خوا بل خوا ګورې، د هغه د زړه نه تاسو وکړه چې د هغه په زړه باندې څه تېرېږي چې ما ځان له بیخ بنیاد وباسه ټوله ورځ، ما ته شاته ګوساړه نه ټینګېد او دې د نر زوی ته وګوره دې چې دی نو لارې پناه کوي، یو خوا بل خوا ګوري. دا دغه کس ته په کتاب باندې په دین باندې په یو څیز چې دلته پړایې په هغې به خواري کې ځان له به بیخ بنیاد وباسي، داسې په اسانه نه پړاوي. هر څیز به والله ګورې مخکې وروستو، او موږ کله چت ته ګورو، کله خپو سره لوبې، کله یو بل ته اشارې. الله دې معافي وکړي. ته په خدای یقین وکړه چې کوم سبق تا سم کتلي او د زړه نه یې تخې، ته موږ د الکانو دا پرچیم چې تا ورته لستړی کړي هغه پرچه لږه خراب وي، ستا د زړه نه چې کوم درد او کوم آخیج په خدای یقین وکړه د هغې تاسو عام شاګرد لا تصور هم نشي کولی. دکه شان چې موږ دلته دا سبق کم چې دی وګورو ځان له پیړه ستړي کړو، دغلته څوک لوبې کوي، مقرر لګیا یې هغه ځان لړه ستړي کړي. دلته کې سبق سړی ښایي داسې نور ځایونو کې ډېر خیال کوي، د هغه په زړه چې څه تېرېږي د هغې راته نه خبرېږي چې ما ځان له څه کړي دي او دې څه کوي راته. عمل خروستو خبره ده، وای خورې که نه څه یادول خروستو خبره ده. الله توفیق راکړي، یادو یې څونه یادو خروستو ده، خیال کوي لږ. وانیبو الی ربکم، او متوجه شئ رجوع کې د خپل رب جانب ته، واسلمو او سکشه منقاد شئ انقیاد سو کې فرمان بردار شئ له دغه الله ته من قبل وړاندې د هغې نه ان یاتیکم العذاب چې راشي په تاسو باندې عذاب، ثم لا تنصرون بیا به ستاسو امداد نشي کولی. واتبعوا تابعداریو کې احسنا، تابعداریو کې د خو د ښکلي ما د هغه څه انزله چې نازل کړی شوي الیکم ستاسو جانب ته من ربکم ستاسو د رب د جانبه. یو ټکي بس به یو تفسیر ګوري چې وایي دی کې خو دې دا معنی کړی دا جوړېږي که دا جوړېږي، دا مخکې جوړېږي که دا وروسته مفهومیه کومه جوړېږي چې دې ته اسانه وشي ګرانه وشي اسانه وشي. مونږ سړی به ځان ډړه کسی کي بیا د کس خپله خوښه که راځي که نه راځي.
بیا د کس خپل خوخه کولو نه لګ الله رب العزت ته موږ په قران پوهیږي الله دې را توفیق راکړي ادب د هر سیز نه مخ کې ادب دی ګوره الدین کل ادب دین ټول ادب دی چې په ادب کې پاتې رالی کنه دا دین چې دومره خور دی ورځي کې مقام دا ټول په ادب دی یو هندو متعلق لیکل شوی دی یو پیر د علوم دیوبند هغه چې کله د 1857 نه پس هغه دور چې د علوم دیوبند نوی یعنی کولو شو بیا یو ځای کې چرته یو طالب کتاب داسې نسلو او هدايه نسلو داسې کوو هندو ورته کتا په جړاش ولې جاړه ولې په دې جاړه ما چې دا کې د دې کتاب کړه تاسو ادب او احترام کو نو تاسو په مونږ حکمرانان وي تاسو زمونږ مشران وي او چې تاسو خیال نه ساته نو نن غلامان خیال دا دین ټول ادب دی اول به ادب زده کې وتبعوا تابع ګره ادب دی تا او د چرندام کو مثال پتاو د ادب څومره خیال دی په دین کې ټول ادب دی ادب او د چرندام دی کو دو اومدک بمبی دی خو کته اخوا کې ناستې مثال په تور اخوا زیو چې زی ویله اخوا زیو تا قبلی ته مخ د دې خیال وساته نو چې ته دې طرف ته ناست اخوا د مخکلی یو پټ فرق ته څومره فرق دی خو چې ته د هغه طرف ناست ستا ثواب د دې طرف نه زیات کیږي خو ولي قبلی ته مخ د ادب د خیال وساته دین ټول ادب په هر سیس کې ادب دی واتبعوا تابعداریو کې احسنا د خپل ما د هغه انزل چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو ته یا نازلیږي الیکم تاسو ته من ربکم تاسو د رب جانبنا من قبل مخکې د دینه ان یاتیکم العذاب چې را بشي تاسو د عذاب بغتتن ناصابه مخکې د هغې نه چې راشي د عذاب نو د هغې نه مخکې د خپل قرآن د عظیم الشان کتاب څوکې تابعداریو کې او د عذاب بناصاب راضی الله دې بچ کی وانتم لا تشعرون تاسو به شعورم نه لري ان تقولا چې نوای ان تقولا چې وبوای ان دا خبره تقولا چې وبوای نفس یو نفس یا حسرتا افسوس علامه په هغه سباندې فرتو چې کمی کړی دی ما فی جنب الله په بار د الله رب العزت کی و ان کنتم و یقینا وم ظلمین الساخرین د ټوکی مسخرو کوونکو نه لګه چا بولوي د قران خیال ساته چا بورتي د علم خیال ساته چا بورتي د دین خیال ساته چا بورتوي د دین د آداب خیال ساته نو د وین کنتم لمن المسخرین یقینا زه د ټوکو مسخرو کوونکو نه ما ساخرین ما به ټوکی مسخري خلکو پسې کوله چې دا څه غپ لګي الله وی ان تقولا ان د دی وجه تقولا چې وای او بوای نفس یو نفس یا حسرت یا داسی وایا الله تقولا چې نوای نفس یو نفس یا حسرت افسوس علامه په هغه سباندې فرت فی جنب الله افسوس زما په هغه سوچ چې دی بیا داو نه وای رستو چې افسوس کوي چې ما کم کمی کړي په بار د الله کې و ان کنتم ما ان کنتم الا لمن الساخرین نوم زمګه د مسخره کوونکو نه ما هم مسخري کول ټوکی می کول چې داو نه وای چرته بیا په وخت باندې د سړی زویش او تقولا او یا وبوای دی لو ان الله یا وبوای لو ان الله کچری الله رب العزت هدانی هدایت کړي ماته کچرتا الله تعالی هدانی هدایت کړي ما تعالی كنت نو وبز من المتقین د متقیانو بیا به دماغ زیل راشي چې اګرود مرزوی نه کنا بیا به وی چې الله راته هدایت کړي وي او تقول ان الله خدا سے هدایت نه کوي قدم بتاخلی الله رب العزت تا ارادي ته ګوري بیا به الله قوت درکړي او تقول یا اوای هینت یا اوای هینه په هغه وخت کې تر عذاب چې ویني عذاب لرا لو ان لیک چروي زما د بارا کرتن یا کچری شي زما د بارا کرتن دوباره تګ دنیا ته دوباره لاړ شم فاکون من المحسنین نو زبشم د نیکو کارونه دا داسې ده لکه تاسو دا یوسف جان هغه انټرویوګانې به وره یو د یو څه بل څه هغه چې په جیل کې راګیر شي که نه دا د دنیا جیلي د آخرت اعلی پرېږده د دنیا وایي که دې پرې راووتو بس بیا به چې دی دا ګناه نه کو بیا به دا نه کو بیا به ستا پلار هم نه کوي او دلته خو لا بیا مخوا دی خواشي چې هلته ګیر شي بیا به څه کوې ورسره نو دی به مالته کې وایي څه وایي که چېرته وایي دوباره به که موږ لاړو نو بس موږ به ډېرې ښکلې نیکۍ کوو فرشتې ورته یو ځان تیار ساتي دی نیکو در څوک تیارېږي الله هم دې وساتي بلا فرشتي به والله وایي بلا یا الله رب العزت ورته ولینا قد جات کا یقینا راغلی تا ته بنده تا ته خو راغلی که نه آیاتونه زما فقط ذبتا بس تا تکذیب وکړو
فکذبتا بس تا تکذیب کړو بها پاغي سره واستكبرتا او تا تکبر کړو وکنت او توی من الکافرین د کافرانو نه. نو د تکبر اخیری انجام څه بیا کفر ته سړی رسي الله دې ساتي. و یوم القیامت او پورز د قیامت تر الذین تبوین هغه کسان لرا کذبوا علی الله چې دروغ ویلی په الله باندې تبوین هغه خلق لرا چې په الله دروغ جوړ کړي وجوههم چې مهونه د دوی مسودتون تک تور بوي الله دې ساتي. قیامت په ورځ باندې با بعضی مخونه سپین وی رڼا کوون کی بوي او بعضی مخونه به تک تور وی الله دې تور مخون واره نو ساتي. الیس فی جهنم نو موږ په دنیا کې اوس د الکان خدي د نر ځامن ځان له میکپونه کوي ګیره داسې ویخ کې وي او کله ورسري لوبې کوي څوک یې وړه کوي څوک څه کوي چې ښکلې ښکاره شم. نو چې په دنیا کې د سپینېدو دپاره وي دا پلانکي میکپ دی او دا دیلې نومونه هم ورځي جینکوله بېدونه نه ورځي اوس چې هلکان له څونه ورځي او بیا په نیخانه کې لړ شي نیخانې ته لړ شي نو چې ته په 50 روپۍ چې موږ وایي هلکه 80 روپۍ شوي ګران شو او دا د نر زامن په 200 په 2500 په 300 ویښته سموي د انګریزانو په شانې سموي او په هغې خوشحالېږي د انګریزانو په شان په هغې خوشحالېږي او په دې چې چا فخر وکړو ویښتې د بل چا په شان جوړ کړه ګیرې د بل چا په شان جوړه کړه او په دې فخر وکړو چې زه پې ښکلې ښکارم. نو بیا د دارالابتا ته لړ شي لګي د فتوی تپوس وکړي چې په څو مذهبو باندې ځای ته ورسېد الله هم دې وساتي. نو خبره داسې ده ویوم نو چې په دنیا کې د دې مادي ژوند دپاره په 12 بجې راپاسي په 1 بجې راپاسي د نیمې ورځې دپاره لګیا لامبي د نیمې ورځې دپاره لګیا ویښتاړی د نیمې ورځې دپاره لګیا مخ ته د برش نیسلی دی د نیمې ورځې دپاره لګیا جامې پاکې اچوي د نیمې ورځې دپاره لګیا ښه لباس اچوي چې خلک راته ښه وګوري. نو چې هغه ابدي ژوند دی د همیشوالي ژوند دی چې هغې کې اعلان په دنیا کې د سره دا نشته په دنیا کې حبش دی زمونږ د زړه سر دی تک تور دی زمونږ د زړه سر دی. موږ وایو چې په دنیا کې په لکونو په کروڑونو بزرګان راجمع کا یو د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د خپو خورو ته هم نه رسي. دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ عقیده ده او په دې موږ فخر کوو الحمدلله چې په دنیا کې د سره دار و مدار په تور او سپین شته نه ته مخ ته انخدې چې ما ته څوک وګوري او ته ګیرې ته انخدې ته ویښتو ته انخدې ته جامو ته انخدې بیا چې د آخرت کې دار و مدار د دې چې الله وایي فاسقان کفار د دې مخونه به تور وي او نیکان اصحاب الیمین والا خلاص والا د دې مخونه به سپین وي. نو د هغه ځای لپاره موږ څه نه کوو الټه ټوله کاته الټه روانه الله دې راله د هغه ځای سوچ فکر پیدا کړي. و یوم القیامت او په ورځ د قیامت تر الذین تبویني هغه کسانو لره کذبوا علی الله چې دروغ وایي ولې موږ سوچ نه کوو که نه رس په ګمراهۍ کې روان یو په غلطه روان یو او سوچ نه کوو چې دا زه څه کوم. په دې بعضې څیزونو کې خو د دنیا موږ خو اکثر دا ځکه د نیکۍ کار نه کوو وایي د دنیا نقصان دی پکې. نو په دې ځینو څیزونو کې خو د دنیا هم نقصان نشته بلکې په اسلام کې د دنیا د سره نقصان نشته. دا زموږ تصور دی چې د دنیا پکې نقصان دی د دنیا پکې سراسري ګټه ده او دنیا کور به د جنت ګرځي. په دنیا کې خو که موږ اسلام راټینګ کړو الله یې توفیق راکړي दोनों का मामूली इम्तिहानात तर बांध राजी नु जपा जो इश्क में होती है जपा ही नहीं सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं. दा दोनों को मामूली तकलीफ से दर पता होलेगी. कज़बू अला अल्लाह वजूहुम नमहुन ذو مسودة تكتور بوي الیس فی جهنم آیا ندی په جهنم کې مسون ټکانا للمتکبرین د تکبر کوونکو د پاره. آیا په جهنم کې چې دې ټکانا نه ده د تکبر کوونکو د پاره نو ټکانا ده کنه د تکبر کوونکو د پاره. اره یو موږ دعوه کوو چې ما کې تکبر نشته تکبر ما کې ولې نشته دا هغه ټیم پته لګي چې ځان د کم منصب اهل ګڼم او ما سوکل تکینه نه ما دوی چې لاندې کینه زه چې دې ځان د اهل ګڼم خلک دای په ځما ته کنځلی وکي ځان د یو سیز اهل ګڼم خلک ما دای په ځای ټکراو کی نو بیا ما ته پته لګي چې زما په ځل کې څومره تکبر الله دې تکبر نه بچ کی. حدیث کې راځي چې د چا په ځل کې د معمولی دانه اونم برابر چې دی تکبر وي د جهنم د جنت بوی به مونوي هغه به محسوس نه کی. الله دې وساتي.
قل ورتو آیا اے پیغمبرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی الذین اے حق بندگانو زما دا سو کوئی اللہ وی ورتو آیا چی اے زما بندگان یعنی دا اللہ رب العزت بندگانو اسرفو چی زیادی مکڑی دی علان پوسن بخبلو زانونو باندی لا تقنطو من رحمت اللہ منا امید کیگے در رحمت دا اللہ نا سکوے منا امید کیگے در رحمت دا اللہ نا ان اللہ یکنن اللہ رب العزت یغفر الذنوب معاف بکی واللہ گناہونا بہنا بکی دا گناہون واللہ جميعا دا طولو انہو یکنن دا اللہ هو الغفور الرحیم دا اللہ تعالی بہن کیو مہربان دی اللہ دی منتم بخنو کی وانیبو او متوجہ شے او رجوع کے توبہ باسے الى ربکم رب خپلتا واسلمو او تابع شے لود لرا من قبل مخکد دینا ایات یا مخکد دینا ایات یکم العذاب چراشی تاسو تا عذاب ثم لا تنصرون بیا بستاسو امداد نشکولی اللہ دے دی حالت نو ساتی واتبعو تابدار شے احسن دا حق خکلی ما اے دا خکلی ما دا حق سو یا دا خائستان ما دا حق سو انزلہ چی نازلہ ولیشی الیکم تاسو تا من ربکم تاسو دا رب دا جانب آغا سشے دے قرآن عظیم الشان دے من قبل مخد دے آہغنا ان یأتیکم العذاب چراشی تاسو تا عذاب بغتتا ناسابا وانتم لا تشعرون او تاسو بشعور نلارے تاسو پویم نی عذاب براغلی اللہ دی بچ کی ان تقولا چی او بوائی نفسن او بوائی نفسن یو نفس یا حسرتا اے افسوس فی علاما پا حغس باندی نو بیا کچرتا دغا شان چی شعورم نوی او تاسو باندی عذاب راشی نو او بوائی ان یکنن تقولا او بوائی نفسن یو نفس یا حسرتا اے افسوس فی علاما پا حغس باندی فی جنب اللہ علاما پا حغس باندی فرطو چما کمی کری دا فی جنب اللہ پا بارد اللہ کی وَإِن كُنْتُ او یقیناً ومزل من الساخرین دا ٹوک مسخرو کونکونا یو مانا داشو او بل در تماغوی چی لام با بیا مقدر رو باسی و دیز دویم زیکی با مولا رو باسی او تقولا یا بداسی و یا بدا خبرو کی یا بداو کی لو ان اللہ ہدانی کچر اللہ ماتا ہدایت کروی لکنت من المتقین نو یقیناً وم بزد متقیانونا او تقول یا بوائی حین تر العذابا پا کم ٹیم کی چیوینی عذاب اللہ ہم دے بچ کی لو ان لی کرتن کچر دوبارہ شتک زمادہ پارا دنیا تا فاکون نزبشم من المحسنین دنیکانونا بلا ولنا قد جاءت کا یقیناً راغلی اتا دا آیاتی آیاتون زما فکذبتانو بستا تکذیبو کو بهذا حقی دروغ جن دی دروغ دیو گنل حقی لرا واستکبرتا او تالویو کللا تکبر دیو کو وکنتو ویتو من الکافرین دا انکاریانونا دا حق نا دا انکار کو کنا نو دا حق نا چپا کم دا برا سطح کفر دی او بیا لاندی اور پسی رازا لاندی سطح دا سی رازا سمرا چی پوڑے لاندی رازی نو بس اخیرہ کی بدی کی سول بیا رازی واستکبرتا ویکنن تالویو کللا وکنتو توی من الکافرین دا کافرانونا ويوم القيامة او بورز دا قیامت تر اللذین تبوینی حقا کسان لرا کذبو علی اللہ چی دروغ ویلی دی دروغ جوڑ کری دی اے چی دروغ تڑلی دی پا اللہ باندی وجوہ مہن دوی مسودتن تور اللہ میں ساتی علیس فی جہنم آیا ندی پا جہنم کی مسوان ٹھکانا للمتکبرین دا پارا دا تکبر کو انکو نو آو ٹھکانا واللہ شتا اللہ دی منگ دا دغا ٹھکانو نہ بچ کی اللہ دی منگ دا تکبر نہ بچ کی